الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د الله پاک په توفیق باندې په تیرو درسونو کې مونږ په مقدمه العلم کې و مباحث ذکر کړو او بیا په طریقې د تتمه سره حجیت الحدیث او دارنګ اقسام د حدیث تاسو په خدمت کې پیش کړو. اوس په نن درس کې په مقدمه الكتاب کې شروع کوو. مصنف رحمه الله خپل کتاب په بسم الله الرحمن الرحیم او په حمد باندې مصدر کړو. علت ورته اقتداء د کتاب الله پسې او عمل د په حدیث مشهوره او موافقت د کتب د سلف و صالحین سره. معترض اعتراض کوي چې دا اول دلیل خو منو چې اقتداء د کتاب الله پسې، لیکن دا دویم دلیل در سره نه منو چې عمل د په حدیث مشهوره، ځکه په حدیث د بسم الله او په حدیث د الحمدلله باندې عمل نه دی ممکن، ځکه دا حدیث مضطرب دی متنن، دارنګ مضطرب دی سندن، او دارنګ معنوي نقصانم پکې دی او راویم کمزور دی. تفصیل دا دی چې دا حدیث متنن مضطرب دی، ځکه دا حدیث په مختلفو الفاظو باندې روایت شوی دی، لکه كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر، رواه الخطيب. دویم لفظ پکې داسې راغلی دی كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجزم، رواه ابو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. ما درته الحمد بالحمد اعراب حکایي می درته پکې راوستو، مرفوع می تلاوت کړو. دریم داسې لفظ پکې راغلی دی كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع، رواه ابن ماجه. څلورم لفظ پکې كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو اقطع، رواه الرهاوي في اربعينه. پنځم لفظ داسې راغلی دی چې كل امر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله ثم بالصلاة علي فهو اقطع ممحوق من كل بركة، اخرجه الرهاوي عن ابي هريرة رضي الله عنه. نو متنن دا حدیث مسترب ده او سندن استراب پکې ذکر ده چې په بعضو طرقو کې موصولن او په بعضو کې مرسلن مروي ده. او دریم اعتراض دا چې د استراب سره سره د دې ټولو طرقو مدار په قره ابن عبد الرحمن باندې ده او قره ابن عبد الرحمن ضعیف ده، لدی وجه بعض علماء دی حدیث ته ضعیف ویل دي، نو قابل د پاره د استدلال نه ده. لہذا د تصدیر د کتاب چې کتاب مصدر په بسم الله او په الحمدلله باندې کړو، نو د دې د پاره دویم دلیل تاسو پیش کړو عمل په حدیث مشهوره، نو دا دویم دلیل صحیح نه دی ځکه دا حدیث کمزور دی. لیکن حافظ ابن الصلاح او علامه نووي رحمه الله، دارنګ علامه عراقي او حافظ ابن حجر رحمهم الله، دی ټولو د دې حدیثو تحسین کړی دی. ګورئ د متن د استراب نه جواب داده، اعتراض داو چې دا حدیث متنن مسترب دی، نو جواب داده چې د دې حدیث مطلب داده چې د امر زیبال ابتدا د الله په ذکر باندې پکار ده. برابر خبره ده چې هغه د بسم الله په صورت کې وي او که د حمد په صورت کې وي او که د شهادت په صورت کې وي، نو د دې ټولو طرقونه مطلب یو دی چې ابتدا به د الله په ذکر باندې کوي. او د دویم اعتراض نه جواب داده چې د قره ابن عبد الرحمن ضعف اتفاقی نه دی، ځکه بعض حضراتو د توثیقم کړی دی. قره ابن عبد الرحمن دا روایت د زهری نه نقل کړی دی او علماء فرمای چې هو اعلم الناس بالزهري او اتقن الناس في الزهري، طبقات الشافعية الكبرى جل اول صفحه 4. اخیری اعتراض چې بعض علماء په دې حدیث کې ذکر کړي چې په دې کې معنوي نقصان ده، او معنوي نقصان پکې دا دی چې ابتدا یو امر بسيط ده، لہذا د دې روایت په ټولو الفاظو باندې عمل نه ده ممکن. که ابتدا په لفظ د بسم الله کوي نو ابتدا په لفظ د الحمدلله فوتیږي، او که ابتدا په لفظ د الحمدلله کوي نو ابتدا په لفظ د بسم الله فوتیږي. نو جواب شو
خو جواب داده چې د دې ټولو الفاظونه ذکر الله مراد ده. بعض علما د دې معنوي نقصان نه جواب کوي چې په کوم روایاتو کې چې د حمد یا د شهادت الفاظ دي دا غینه ابتدا عرفی یا اضافي مراد ده، او په کوم روایت کې چې د بسم الله الفاظ دي دا غینه ابتدا حقیقی مراد ده. لیکن دا جواب صحیح نه ده، ځکه د دې جواب مدار په دې باندې ده چې دا روایات متعدد شي. د دې جواب مدار په تعدد د روایاتو ده، حالانکه دا یو حدیث ده، متعدد روایت نه دي. معارف السنن جل اول صفحه 4. په دې ضمن کې درته یو نقطه ذکر کوم. ابتدا حقیقی هو التقدیم على كل شيء، دا په کل ما عدا باندې تقدیم دیته ابتدا حقیقی وای، دا په صورت د موجبی کلی کی وي. او ابتدا اضافی چې دا هو التقدیم علی المقصود، دا تقدیم په مقصود باندې ده، نو دا په حقیقت کې موجبه جزیه ده. او ابتدا عرفی چې دا هو التقدیم علی شیء ما، نو دا په صورت د مهمله کې ده، هو التقدیم علی شیء ما، په یو چا باندې تقدیم. بعض علما د ابتدا عرفی تعریف داسې کوي چې هو التقدیم علی المقصود، لیکن دا تعریف صحیح نه ده، ځکه هو التقدیم علی المقصود مقصود بعض ما عدا ده، او تقدیم په بعض ما عدا باندې دا ابتدا اضافی ده. د ابتدا اضافی په تعریف کې زمانه سهو راغله. ابتدا اضافی تعریف غالبا ما داسې وکړو چې هو التقدیم علی المقصود، نه د دې تعریف داسې دی هو التقدیم علی بعض ما عداه. او ابتدا عرفی هو التقدیم علی شیء ما، نو دا په صورت د مهمله کې ده. په تسمیه او په تحمید کې درته ترتیب ذکر کوم. اول صاحب د مشکات ذکر د بسم الله الرحمن الرحیم کړه ده، او بیا ذکر د الحمدلله نحمده کړه ده. بسم الله ول مقدم کړه په الحمدلله. د دې لپاره خو موږ دلایل پیش کړو چې صاحب د مشکات خپل کتاب ول مصدر کړو په بسم الله او په الحمدلله. خو اوس به د دې لپاره دلایل وایو چې کتاب خو مصدر کړی دی په بسم الله او په الحمدلله، خو به بسم الله په الحمدلله ول مقدم کړه. نو د دې لپاره به د الله پاک په توفیق یو څو وجه درته ذکر کوم. اوله وجه دا ده چې حمد شکر لره متضمن ده، او افتتاح بالتسمیه دا د الله یو نعمت ده. نو حمد د تسمیه نو ورسته ذکر کړو د پاره د دې چې د دې نعمت شکر ادا شي. او دویمه وجه دا ده چې تسمیه عامه ده، ځکه چې د تسمیه ترغیب د هر امر زیبال په ابتدا کې ورکړل شوی دی. برابر خبره ده چې هغه امر زیبال د جنس د کلام نوي، او که د جنس د عقل نوي، او که د جنس د شرب نوي. او حمد خاص ده، ځکه چې حمد عادتاً د خطبو د کلام په افتتاح کې ذکر کولی شي. نو بسم الله عام شو، او الحمدلله حمد خاص شو، او عام مقدمی په خاص باندې. د دین ورسته به د الله پاک په توفیق د بسم الله الرحمن الرحیم مختصره تشریح درته ذکر کم. ګورئ با حرف جر ده په کلام عربی کې دا کلمه د با د څوار لسو معانیو د پاره استعمالیږي. دلته صرف دو معناګانې مناسبې دي. د علامه زمخشری رحمه الله په نیز باندې دا با د بسم الله الرحمن الرحیم د مصاحبت د پاره ده، او د قاضی بیضاوی رحمه الله په نیز باندې دا با د استعانت د پاره ده. د علامه الوسی رحمه الله په نیز باندې د استعانت معنا راجح ده. دویم تحقیق په حرف با کې دا درته کوم چې د با حرف جر ده، او د حرف جر د پاره متعلق پکاروي. دلته متعلق مقدر ده، بیا پدې کې دوی احتمال دي چې مقدم مقدر ده او که مؤخر مقدر ده. دواړه احتمال جایز دي، لیکن مختار دا ده چې مؤخر ومنل شي. او دلایل بدری درته ذکر کوم. یو دلیل تعظیم د اسم د الله، لوجد تعظیم د اسم د الله نه. تعظیم د اسم د الله د دې تقاضا کوي چې ابتدا دی په اسم د الله وشي، او هغه ابتداء دی ورسته مقدر شي. دویم لوجد شدت الاهتمام نه. او دریم
د پاره د دې چې حقیقت د ابتدا ثابت شي. د حرف با د تحقیق نورستا د اسمون تحقیق درته ذکر کوم. ګوري طالبانو د اسم لفظ د بصریانو پنیز د بصریانو پنیز د سم ون مأخوذ ده او د کوفیانو پنیز د وسمون مأخوذ ده. د بصریانو قول راجح ده ځکه چې د دې لفظ جمع اسماء راځي او که د کوفیانو خبره صحیح وي چې دا د وسمون مشتق ده نو پکار و چې جمع مکسر او سام راغلی وي. دویم دلیل د اسمون تصغیر سمیون راځي نو که د کوفیانو د وینا مطابق دا د وسمون مشتق وي نو پکار دی چې تصغیری وسیمون راغلی وي. همدارنګه په اشتقاقی صغیر کې مشتق او مشتق منه په ماده او په ترتیب کې شریکی نو که د سم ون مشتق شي لکه د بصریانو د وینا مطابق نو بیا به اشتقاقی صغیر پکې راشي او که د کوفیانو د وینا مطابق د وسمون مشتق شي نو بیا به پکې اشتقاقی اوسط او یا اشتقاقی کبیر راشي. دا مختصره تشریح د لفظ د اسمون وا. د دین وروسته به د الله پاک په توفیق د لفظ د الله مختصر تحقیق درته ذکر کوم. د دې تفصیلی تحقیق تاسو د فنونو په کتابونو کې اوریدل دي. دلته به اجمالی خاکه د اغه درته بیان کوم. ګوري طالبانو لکه څنګه چې ذات د الله محیر د عقلاو دی. ذات د الله نه جسم نه جوهر دی نه عرض نه مصور دی نه بالا او نه پایین دی نه یسار او نه یمین دی او د عقل پنیز هر موجوده په دې مذکور اقسام او جهاتو کې منحصر دی. نو چې الله پاک په دې اقسام او جهاتو کې نه دی نو د عقلاو عقلونه پکې حیران دي. نو لکه ذات د الله چې محیر د عقلاو دی نو همدارنګه لفظ د الله محیر د بلغاو دی. بلغا په لفظ د الله کې حیران دي چې دا لفظ عربي دی او که سوریانی. بعض علما فرمایي چې دا لفظ سوریانی دی په اصل کې لا هاو نو په آخر کې الف حذف شو او د هغې په عوض کې په اول کې حمزه زیات کړه الف لام په اول کې زیات کړو حمزه په کې زیات کړه نو الله ترنه جوړ شو. او بعضی وایي چې دا لفظ عربي دی چې عربي شو نو بیا پکې اختلاف دی چې عالم دی او که صفت دی. که عالم شي نو بیا پکې اختلاف دی چې مشتق دی او که غیر مشتق دی. او همدارنګه عالم بطریق الوضع دی او که عالم بطریق الغلبه دی. راجح قول دا دی چې دا لفظ عربي دی سوریانی نه دی او بیا په عربي الفاظو کې اسم دی صفت نه دی او علم دی مرتجل دی. دا د امام ابو حنیفه د امام محمد د امام شافعی د خلیل ابن احمد د زجاج د ابن کیسان د حلیمی د امام غزالی او د امام الحرمین او د خطابی او د سیبوی رحمهم الله رایه ده چې لفظ د الله عربي دی اسم دی علم دی او مرتجل دی. د لفظ د الله یو څو خصوصیات درته ذکر کوم. د الله جل جلاله ټول اسماء او صفات د برکت او د عظمت نه ډک دي لیکن په دوی کې دا د الله لفظ په داسې خصوصیاتو باندې مشتمل دی چې نور اسماء ور باندې نه دي مشتمل. اول خصوصیت دا چې دا اسم د الله پاک پورې خاص دی مخلوق ته استعمال ناجایز دی. دویم خصوصیت دا دی چې دا اسم همیشه مضاف الیه واقع کیږي لکه کتاب الله ناقۃ الله رسول الله بیت الله او مضاف نه واقع کیږي. او دریم خصوصیت د دې لفظ د الله دا دی چې د دې اسم په اول کې د حرف ندا حذفول او د اغه په عوض کې په اخر کې د میم مشدده راوړل یعنی د اللهم ویل جایز دي. اللهم په اصل کې یا الله نو یا حرف ندا په ابتدا کې حذف شو او د هغه په عوض کې په اخر کې میم مشدده راوړل شو نو اللهم ترنه جوړ شو. او څلورم خصوصیت پکې دا ده چې د حرف ندا یعنی د یا د داخلولو نو ورسته په یا الله کې حمزه د وصل قطعی کیږي او نه ساقطیږي. او پنځم خصوصیت دا چې د یا
او د الف لام په مابین کې د ایها فاصله نشي راوړل کېدل. په نورو کې داسې معرفه باللام چې کله منادا واقع شي نو د ایها فاصله پکې راوړل کېږي، لکه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، او دلته د ایها فاصله نشي راوړل کېدل. او اخره خصوصیت درته دا ذکر کوم چې د لفظ د الله ما قبل که مفتوح او یا مضموم وي نو لام ډک لوستل کیږي چې تفخیم ورته وي. د لفظ د الله د تحقیق نورستا د الرحمن الرحیم مختصره تشریح درته ذکر کوم. ګوري ورونو د جمهور په مذهب باندې دا دواړه صيغې د صفت مشبه دي. رحمانم صيغه د صفت مشبه ده او رحیمم صيغه د صفت مشبه ده، او د سیبوی پنیز الرحمن صيغه د صفت مشبه ده او الرحیم صيغه د اسم فاعل ده د مبالغه د پاره. دا دواړه صيغې د رحمت نه ماخوذ دي. بیا پدې کې دو تحقیق دي. بعض علما فرمای چې د رحمت لغوي معنا ده رقة القلب او میلان نفسانی، او کله چې دا لغوي معنا د رحمت اطلاق په اعتبار د معنا لغوي سره په الله پاک باندې محالو. ذکر رقة القلب دا د خواصو د جسم او د حیوان نه ده، او میل نفسانی دام د خواصو د جسم او د حیوان نه ده. نو د رحمت اطلاق په اعتبار د معنا لغوي سره په الله پاک باندې محالو، نو لدی وجیب د دوی غایات، نتایج او آثار مرادی. نو رقة القلب سبب او مبدا د پاره د احسان. نو د مبدی په اعتبار اگر چې په الله پاک باندې د رحمان او د رحیم اطلاق ناجایز دی، لیکن د نتیجې او د اثر او د غایې په اعتبار په الله پاک باندې اطلاق د رحمان او د رحیم صحیح دی. نو رحمان او رحیم په معنا د منعم او د محسن سره دی. لیکن محققین علما فرمای دویم د محققین علما رایه ده چې هر رحمت رقة القلب او میلان نفسانی ته نه وي. رحمت په دو قسمه ده، یو رحمت د مخلوق او بل رحمت د خالق. رحمت د مخلوق په معنا د رقة القلب او د میلان نفسانی سره ده، او رحمت د خالق او د الله دا په معنا د رقة القلب سره نه ده. دا لکه علم د الله صفت ده، د مخلوقم صفت ده، خو مخلوق ته من د علم صفت ثابتو په یو معنا او الله ته ثابتو په بل معنا. دارنګ رحمتم مخلوق ته ثابتيږي په یو معنا او الله ته ثابتيږي په بل معنا. بیا پر رحمان کی زیادت د مبنا ده او زیادت د مبنا په زیادت د معنا باندې دلالت کوي. نو پر رحمان کی مبالغه ده په نظر سره رحیم ته، او دا ابلغیت یا په اعتبار د کم سره ده او یا په اعتبار د کیف سره ده. په دې ابلغیت او مبالغه کې دوه احتمال دي، یا په اعتبار د کم سره مبالغه ده او یا په اعتبار د کیف سره پکې مبالغه ده. که مبالغه پکې په اعتبار د کم سره وي نو د رحمان نه به هغه ذات مراد وي چې په دنیا او په آخرت کې د رحمت کوون کې وي. په دنیا او په آخرت کې د رحمت کوون کې، یعنی د ډیرو رحمتونو کوون کې. او د رحیم نه به هغه ذات مراد وي چې په آخرت کې د رحمت کوون کې وي. نو پر رحمان کې د ډیرو افراد اعتبار دی او پر رحیم کې د لږو افراد اعتبار دی. دا خو مبالغه په اعتبار د کم سره شو، او که مبالغه فی الکیف مراد وي نو د رحمان معنا ده هغه ذات چې هغه رحمت کوون کې دی، د رحمتونو عظیمو غټ غټ رحمتونه کوي. او د رحیم معنا د هغه ذاتم چې هغه نازلون کې د رحمتونو صغیرو ده، د وړو وړو رحمتونو. نو د آخرت ټول رحمتونه عظیم دي، او د دنیا بعضی عظیم دي او بعضی صغیر دي. نو د عظیم د دنیا او د آخرت ټول نعمتونه دا په الرحمانو کې راغلو. پاتې شو صغیر نعمتونه نو دا الرحیم ته پاتې شو. نو رحیم ته تمد رحمان دو ته تمد شي مؤخر وي د شینه. دا د بسم الله الرحمن الرحیم مختصره تشریح و. د دین ورسته د الله پاک په توفیق د الحمدلله مختصره تشریح درته ذکر کوم. پورا تشریح د دی وجه نه کو
چې دا الفاظ په فنونو کې تاسو د تشریح سره زده کړی دي. ګوري ورونو د بعض علماو په نیز د حمد، مدح او د شکر په مابین کې هیڅ فرق نشته، بلکې دا ټول الفاظ مترادفه دي. لیکن محققین علما په کې فرق کوي. د حمد تعریف محققین علما داسې کوي چې هو الثناء علی الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرها. په دې تعریف کې د ثنا لفظ راغلو. د ثنا درې معناګانې دي. اوله معنا اظهار د صفات کمالیو، لکه یو حدیث کې راځي لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نو پدې کې د ثنا نه مراد د اظهار د صفات کمالیو. دویمه معنا د ثنا د مطلق اوصاف بیانول، خیر ویو که شر، لکه په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اثنیتم علیه خیرا وجبت له الجنه ومن اثنیتم علیه شرا وجبت له النار. نسائی کتاب الجنائز. نو دلته مطلق اوصاف بیانولو ته ثنا ویل شو. او درېمه معنا د ثنا دا ذکر باللسان. د دې درېمه معنا په اعتبار اعتراض راځي چې الله پاک د لسان نه منزه او پاک دی. نو دا تعریف د حمد دا جامع نشو خپل افراد لرا، د دینه ثنا د الله خارج شو. نو تاسو ورته په کتابونو کې جواب زده کړی دی چې د لسان نه حقيقي معنا نه د مراده، بلکې قوت التکلم ترنه مراد دی. دویم مدح ده. مدح محققین علما د دې تعریف داسې کوي چې هو الثناء علی الجمیل مطلقا، اختیاری وي او که غیر اختیاری. نو مدحت زیدن علی حسنه جائز ده، ځکه حسن غیر اختیاری ده. او حمدت زیدن علی حسنه نه ده جائز، ځکه حمد په اختیاری کې مستعملیږي، جمیل اختیاری کې. او شکر د دې درته دو تعریف ذکر کوم. عام تعریف د شکر د پر علما داسې ذکر کوي چې فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لكونه منعما. او حضرت جنید بغدادی رحمه الله هغه د شکر تعریف داسې ذکر کوي چې صرف العبد جميع ما انعم الله الى ما خلق لاجله. الله چې څه د څه د پاره پیدا کړی دي تی په هغه کې مصرف کې، نو دې ته شکر ویل شي. حمد د مورد په اعتبار سره خاص دی چې لسان دی، او د متعلق په اعتبار سره عام دی چې په مقابله د نعمت کې ویو کنم. او شکر بالعکس د مورد په اعتبار سره عام دی چې په لسان سره وي، او که شکر بالعکس د مورد په اعتبار سره عام دی چې په لسان سره وي، او که په ارکانو سره وي، او که په زړه سره وي. او د متعلق په اعتبار سره خاص دی چې په مقابله د نعمت کې وي. الحمدلله، الحمد مبتدا ده او لله خبر ده. مجموعه جمله اسمیه ده، په اصل کې جمله فعلیه وا. الحمد په اصل کې منصوب یا مفعول به لپاره د فعل مقدره ای اخص الحمد، او یا مفعول مطلق د لپاره د فعل مقدره ای احمد حمدا. لیکن بیا عدل شو جمله اسمیه ته پکې للدلاله علی الدوام والاستمرار. بیا دا جمله د الحمدلله لفظا خبریه ده او معنا انشائیه ده. که صرف خبریه وي یعنی لفظا او معنا خبریه وي، نو د دې جمله مخبر ته بیا حامد نه ویل کېدو، لکه مخبر د الضرب مؤلمون ته چې ضارب نه ویل کېږي. د دې نورسته د الف لام بحث درته کوم، او د اغه مطابق بیا د دې د قیزی بحثم درته وکم. د دې قیزی مدار په الف لام ده. که الف لام په الحمد کې د استغراق د پاره شي، نو بیا به دا قضیه موجبه کلیه شي. ای کل حمد صدر من کل حامد فهو ثابت لله. او که الف لام جنسی شي، نو ماهیت د حمد به د الله پاک پوری خاص شي. نو بیا دا ماهیت که په مرتبه د من حیث هي کې شي، نو دا به قضیه مهمله قدمایش. او که دا ماهیت په مرتبه د من حیث العموم کې شي، نو بیا به دا قضیه تبعیه شي. نو ماهیت به د الله پاک پوری خاص شي، ماهیت د حمد. او اختصاص د ماهیت د حمد مستلزم د اختصاص د ټولو افراد لره. ځکه چې که یو فرد د حمد غیر الله ته ثابت شي،
نو د هغه په ضمن کې به ماهیت هم غیر الله ته ثابت شي، ځکه ماهیت جز دی او فرد ورته کل دی. او که الف لام عهدی شي نو مراد به ترنه حمد کامل شي چې د الله حمد د خپل ذات لره، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حمد کامله په خپل دی ارشاد مبارکه کې ذکر کړی دی چې لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. مسلم کتاب الصلاة باب النهی عن قراءة القرآن فی الرکوع لوی باب دی.